په قرآن کریم او په احادیث نبویه على صاحبها الف الف تحیه وسلام په هغه باندې منور کړی دي. دغه اجتماع دا به د عالمي قوتونو او په پاکستان کې د دین دشمن طاقتونو او د دینی ادارو او د اسلامی شاعرو په منځ کې یو صد د سکندری او یو برید ثابتېږي ان شاء الله. دغه اجتماع به د دې ملک او بالخصوص د خیبر پختونخوا د سیاست رخ بدلی. دغه اجتماع دا به مایوس عوامو د خیبر پختونخوا ته یو امید ورکي، یو تسلی به ورته ورکي چې د هغې د رغژنې تبدیلۍ نه مایوسه نوجوانان هغوی دې خفه کېږي نه. نن د حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب په شکل کې یو دیانتدار سیاستدان نه صرف دا چې عالم دین دی، نه صرف دا چې هغه په طریقو د تصوف کې مجاز دی او خلیفه دی، بلکې هغه د پاکستان د علماء قائد دی، هغه د لکونو علماء کرامو مقتدا او پیشوا دی. هغه عظیمه هستی چې د 1980 نه راواخله تر 2021 پورې په خپل 41 ساله عملی سیاست کې د پاکستان ټول ادارې د دغه عظیم هستی په باره کې د یوې پیسې کرپشن ثابتولو کې ناکام شولې. نن چې څومره هم لیکسونه کیږي، انکشافات کیږي، رازونه افشا کیږي، کو د مهران بینک سکینډل راځي، کو د آئی جے آئی بریف کیس راځي، کو د افشور کمپنیانې د هغې لیسټونه فهرستونه راځي، د پاکستان د هغې د خون په شوی دی او سیاستدانانو د هغې نه قرضې راغستې وې. هغه د زرهاو سیاستدانانو چاته چې قرضې معاف شولې د سیاسي لالچ په بنیاد په هغې کې د دغې مرد قلندر نوم نشته دی. کو افشور کمپنیانې راځي، کو پاناما لیکس راځي، کو 2 نمبر جعلي اکاونټونه د چا خلاف دا راوځي، کو د بهر مغربي او کفري دنیا نه فارن فنډینګ چاته کیږي، او کو پنډورا لیکس راځي. نن اف آئی اے، نن سیول او ملټري اسټابلیشمنٹ ایجنسیز، نن د پاکستان بیوروکریسی، نن د پاکستان صحافیان، نن په پاکستان کې یو داسې کس نشته دی چې د حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب په کردار باندې لاس پورته کی. نن د نیب درو دیوار کو د یو سیاستدان چهره نه ده لیدلې. دا هغه چهره ده چې هغه په پاکستان کې د جمعیت علماء اسلام قیادت کې او د هغه نوم دی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب. لہذا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد ابن قائد، قائد ابن قائد، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب. د 14 اکتوبر اجتماع دا به ان شاء الله نا امیدو تا د رون سبا په پاکستان کې د اسلامی انقلاب، په پاکستان کې د معاشي خوشحالۍ، په پاکستان کې د حقیقي حریت او د ازادۍ د هغې امید او دلاسه به ورته ورکوي ان شاء الله. زما محترم ورونو، حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه هغه عظیمه هستی ده چا چې په دغه خطه کې اسلامی سیاست شعبه متعارف کړه، علماو ته حوصله ورکړه، علماو ته ډاډ ورکو، په ملکی سیاست کې علما دخیل کړل، په ریاستی نظام کې دعویدار کړل،
او یو تأثر ورته ورکو چې په پاکستان کې مذهبي طبقه دا به د محکومیت او د مغلوبیت زندگی نه تیروي. په پاکستان کې به مذهبي طبقه دنګې شملې او اوچتې سترګې او دنګې غړۍ ګرځي. په پاکستان کې به مذهبي طبقه دا د چا د لاندې د غلامۍ زندگی نه تیروي. دا هغه عظیمه هستی ده 1919 کې الله رب العالمین د ډیره اسماعیل خان په خاوره باندې د حضرت علامه خلیفہ محمد صدیق رحمت الله علیه په کور کې په هغه کال باندې الله رب العالمین حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه دنیا ته رالیږي. کوم کال باندې چې د دغه خطې په سیاست کې یو ډیر لوی بدلون فیصله شوې ده. هغه خطه چې فرنګیانو د خپل جبر او استبداد د لاندې د غلامۍ د لاندې د تسلط د لاندې د راوستلو کوشش یې کړی سن 1601 نه راواخله 1919 پورې زما محترم ورونو دا 318 سال صد پاسه 3 صدۍ په دغه خطه باندې علماو د دغه خطې د حریت او د ازادۍ دپاره انقلابي او جهادي او عسکري تحریکونه چلولی دي. د ټیپو سلطان شهید رحمت الله علیه د میسور د جهاد نه راواخله، د بالاکوټ، د مایارو، د اکوړه خټک، د صوابۍ، د بونیر د امبیلې، د چکدرې د جهادونو نه راواخله د 1857 تر جنگ آزادۍ پورې، او بیا د 1857 د جنگ آزادۍ نه راواخله د دارالعلوم دیوبند قیام پورې، او بیا د هغې نه راواخله د تحریک ریشمي رومال پورې، چې دا صد پاسه 300 کاله په دغه خطه باندې د فرنګیانو د زور او د جبر ماتولو دپاره علماو کم جهادي او انقلابي او عسکري تحریکات چلول. عالمی منظرنامه بدلیږي، فرانس کې انقلاب راځي، دنیا کې عوام راپورته کیږي او سیاسی او جمهوری انقلابات راولي. هندوستان کې کانګریس جوړ شوی دی، هندوستان کې مسلم لیگ جوړ شو. لہذا په دغه وخت کې حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه د تحریک ازادۍ په پاداش کې د مالټو په توروبو په جیل کې پس زندان دی. حضرت مولانا وزیر گل صاحب رحمت الله علیه د توروبو په جیل کې دی. حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه جزائر انډمان کې دی. په دغه وخت کې مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه د هندوستان د طول عرض علماء کرام را غونډي او د ډیر اوږد مشاورت نه وروستو هغوی فیصله کوي چې نور د هندوستان حالات بدلون طرف ته روان دي، سیاسی تحریکات راپورته کیږي، لہذا مذهبي طبقې له خپل سیاسی قوت پکار دی. داسې نه وي چې موږ په دې میدان کې وروستو پاتې شو. د جمعیت علماء هند د قیام فیصله چې په کم 1919 باندې کیږي د رب ذوالجلال فیصلې وي. په دغه خطه کې د سیاست د شعبې یو درخشنده ستاره حضرت مفتی محمود